من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انتهائی قابل قدر علماء کرامو د علاقې سپین روبو مشرانو، د الله تعالی یو لوی کرم دی چې موږ او تاسې په داسې یو موقع باندې په داسې یو ځای کې راجمع کړو چې هغه یو ډېر لوی نوم لري چې د الله تعالی کور ورته موږ او تاسو وایو. د هر چا د حرم، د هر چا د حریم، د هر چا د کور د چاردیوالۍ یو احترامي، یو قدر او عزتي زموږ او ستاسې په ذهنونو کې. دا چونکې د الله تعالی کور دی، دا د لویو عزتونو او د لویو احتراماتو مستحق کور دی. ابراهیم علیه السلام جد الانبیاء دی، د انبیاء کرامو نیکه دی، د انبیاء کرامو مشر دی. الله تعالی د هغه نه د مشرۍ یو لوی کار واخیسته چې د بیت الله تعمیر د ابراهیم علیه السلام په وجه باندې الله تعالی وکړ او قرآن کریم د هغې بیان کوي وإذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت. و هغه وخت آیات کوي، دا عربو ته هم وایي، عجمو ته هم وایي، د هغه زمانې موجوده خلقو ته هم وایي، نننو ته هم وایي، مابتا ته هم وایي. که خیال دی چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله بنیادونه اوچتول، دا د ځمکې په مخ باندې اولنی جومات او دا اولنی جومات خدمت الله تعالی د ابراهیم علیه السلام نه واخیسته او په هغه کې ورسره خادم اسماعیل علیه السلام خو هغې دعا کې دا وایي، یو دعا دا کوي چې ربنا تقبل منا. الله دا یو لوی عمل دی، نو الله تعالی ته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. اصل کار ګوره قرآن کریم کې الله وایي من جاء بالحسنه، نیکي الله تعالی ته رسول دي چې زما نیکي تا ته در ورسي، دا کمال نه دی. زما نیکي، زما عمل، زما سعی، زما کوشش چې دا الله تعالی ته ورسي، موږ له دا عزم او نیت پکار دی چې موږ کار وکړو او په دې نیت او عزم باندې وکړو چې دا الله تعالی ته ورسي. دې وجې نه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه وایي ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېد او بیان یې کاوه، په هغې کې ویل چې من بنا لله مسجده، چې چا د الله دپاره جومات جوړ کړ، د جومات خدمت یې وکړ لله، چې د الله دپاره ریاکاري نه وه، سمعت نه وه، ښودنه نه وه، خپل حیثیت جوړول نه و، خپل وټ په دې باندې جوړول نه و، هېڅ مقصد یې په دې کې نه و. په دې کې مقصد څه و؟ لله، د الله د رضا دپاره یې جوړ کړ. ورونو موږ او تاسې به کوشش او محنت دا کوو چې د خپلو نیتونو اصلاح وکړو. ځمکه جومات ته ورکوم ولې ورکوې؟ جومات جوړوم ولې جوړوې؟ تاسو څومره تکلیف په دې جومات جوړولو کې اوچت کړه، څومره څه یو کوششونه مو وکړه پکې، دا ولې کومه؟ نو خپل د ولې جواب په موږ برابرو چې سبا الله تعالی ته زموږ غاړه ازادوي. نو چې کله یو کار الله نه کېږي او د الله دپاره او د الله د رضا د حصول دپاره الله تعالی قانون کې ایښودی دی چې هغه کار له الله ترقي ورکوي، هغه کار په ښکته نه راځي. نو الله تعالی به انشاءالله دې جومات هم ترقي ورکوي. ما سهار دې ملګرو ته خبره کوله چې د جومات جوړولو دا مقصد چې لکه موږ به له حل ځلې کوو، کوشش کوو، کړاو او هر څه برداشت کوو، نو له دې زموږ څه مقصد دی؟ زما ذهن کې دوه غټ مقصدونه راځي. دا مقصد چې لکه خلک راجمع شي او جومات کې په جمع باندې لمونځ وکړي، الحمدلله موږ او تاسو ټول مسلمانان یو، موږ او تاسو یې کوو، په جمع یې کوو، کو دلته نه یې په دغه ډېره کې کوو، بل ځای کې کوو، بل ځای کې کوو،
خو جمع له ځان رسو او د جمع اهتمام کوو په جمع سره وسو داسې مشکله خبره هم نه ده دا موږ دا جومات جوړ نه کړو دا کېږي دا عمل کېږي داسې مشکله نه ده د جومات د جوړولو مقصد چې دی نو یو دا دی چې دا د الله کور دی خو په دې کې یو عالم ولګېږي هغه عالم په دې کې استاد شي معلم شي او دویم په دې کې مدرسه روانه شي سبقونه پکې روان شي د الله کتاب د الله د دین زده کړه د الله تعالی د دین بیان تبلیغیان ملګري ول راځي هغې پکې ډېری کار دی د دین خورېږي د دین مرسته دې کېږي د دین تعاون دې کېږي الحمدلله چې دغه نیتي دغه عزمې په دې مقصد جومات جوړولي نو دا خو پکار ده چې د هر کور مخې ته جومات جوړ شي چې دې سره د دین ترقي ده الحمدلله زموږ په دې علاقه کې ډېر ښه علماء کرام دي او خدمت کوي د دین کار کوي دا زموږ محترم ورور دیم لګې دی خدمت کوي قاسم شاه مولانا صاحب دی سید باچا مولانا سید عبدالله مولوي صاحب دې جومات کې ګوره بنیادي کار دا دی ملګرو لکه جومات خو جوماتونه ډېر شین دي او جوړېږي به او کېږي به او هر څه به کېږي خو جومات کې مقصد دا دی چې په دې کې کار روان شي اعمال روان شي دا په اعمالو آباد پاتې شي لکه دا عبدالله مولوي صاحب دلته دی نو پنځ وخته لمونځ پابندي ده د سبقونو پابندي ده د قرآن درس کېږي خلک راځي د مسلو تپوسونه کوي جواب ورته میلاوېږي هغه دیني تسلي او سکون او آرام پکې میلاوېږي نو د جومات یوازې مقصد ورونو دا نه دی چې موږ پکې پنځ وخته لمونځ کوو موږ ذمهوار امت یو ورونو زموږ په سر ذمهواري ده بوج دی لکه دا هسې داسې تېروتل نه دي دنیا کې موږ خو به چل وکړو دوکه وکړو په څه طریقه به ژوند دی پاس وي تېر وي یا چا په سهولیاتو کې یا چا لکه بې د سهولته تېر شو یو شی دی تېر وشي ورونو زموږ په سر باندې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي الا کلکم راعي وکلکم مسئول عن رعیته هر یو په تاسو کې ذمهوار دی د هغه نه به د خپلو ذمهوارو تپوس کېږي دا جومات دی د دې جومات سره چې متعلقه څومره خلک یې پکار ده چې د دې جومات کومې ذمهوارۍ دي په موږ باندې چې دغه ذمهوارو حق موږ ادا کړو د دې نه د دین کار وچلو د دې نه دیني خدمات بحال کړو دا چې لوی لوی خدمات په دنیا کې شوي ولا چې په د نبي رسول الله صلی په تاریخ نظر اچوي نو چې د مکې نه لاړه مدینې ته نو چې څنګه ورسېده دا خو څه خبره نه وه دمه به یې کړې وې شپه به یې کړې وې وخت به یې تېر کړی و خپلوان یې وو رشته دار یې ورته د مور د طرفه ماماګان یې وو نو لکه دا هر ساعت ته وو هغه به دا څه کړی قلار راغلی وی د جومات بنیاد به یې کېښودی وی نه نبي علیه الصلاة والسلام د سفر آخرنی اختتام په دې وکړو سکون او اطمینان ورته په دې راغی چې د مسجد نبوي بنیاد یې کېښودو هلته یې چوپال ووه کار روان شه د اجتماعیت ځای د مسلمانانو جوړ شو د دې ځای نه اوس د دین کار په مخکې باندې ځي نو بس بیا د هغه نه بعد نور غمونه او فکرونه او مسلې دي ورونو جومات به آباد ساتو په اعمالو باندې نبي علیه الصلاة والسلام وایي سبعة یظلهم الله فی ظله اووه کسان دي الله به وله د عرش د لاندې سوري کې ځای ورکوي یو سړی رجل قلبه معلق بالمساجد چې د هغه زړه د جومات سره ښه دی موږ د خپلې مینې اندازه د جومات څخه وتلو چې زموږ د جومات څخه څومره مینه دې جومات ته که ته رالې ته به مونږ ګزارې که دې جومات ته رالې تلاوت کوونکی وې دې جومات ته رالې دین به زده کوونکی وې دې جومات ته رالې تبلیغ والا ملګري به راغلي ما به تاله دعوت درکړي یو ځای ته به لاړ شي لکه اعمال څه خو به وکړي څه به زده کړي څه کار خو به وکړي او که جومات ته راغلې مینه دې د جومات سره وه کمه وه او یا ومینه خو سمه نه وه کمه نه وه خو سمه نه وه داسې مینه دې وه نو هغه به بیا هېڅ پیدا به درته کړي نو انشاءالله موږ به دا جومات آباد ساتو خو دا زما مقصد د خبرو دا دی چې یوازې په پنځه کې ممون باندې نه مونځ خو موږ هسې هم کوو والله لکه زموږ کورونو کې نشي پاتې کېدی بېلمازه سړی یو وخته پورې پاتې شي هغه هم بیا مونږ ګزار شي هغه بیا ټول نه ډېر مونځونه کوي چې هغه چا ډېر پرېږي خو لکه زموږ دغه
دعوت نه ده پکار چې ستاسو ترغیب تاسو له درکو ترغیب او دعوت د دې کار دی چې جمعه په اعمال آباد ساتو دینه په وخت ورکو ذکر له خپل ټیم ورکو تلاوت له خپل ټیم ورکو خپل بچي وو تامر علیکو او د مولوی څنګه د قرآن او د دین زده کړه او درس دا به هم کوو نو هغه به زموږ د جومات څه مقصد وي څه پیدا وي د خلکو ته به د خیر خورېږي داسې به کوو انشاءالله ارادې خو به ټول وي او که نه کلکې کلکې ارادې وکړي داسې نه چې ارادې ته مې اراده نه یې کړي بلکې ویې که اراده وکړي چې لکه داسې به کوو انشاءالله نو خو دا علما دي زموږ دا ملګري دي والله دا خدمت کوي دلته کار کوي او دا ډېر ملنګان خلک دی او ډېر ښه هم دی ورسره دی علاقې الحمدلله دا کوزه جومات جوړ شو دلته دا جومات جوړ شو دې اخوا ځای کې بل شروع دی انشاءالله عنقریب به الله وکړي چې دې ځای کې کومه دې علاقه کې کمې وو د جومات او د امام او د دین ښودلو الحمدلله زموږ ملګري شته دی هغوی به خدمت ته حاضر خو موږ هم پکار ده چې د دې خیال وساتو د دې احترام او قدر وکړو دا نعمت د دې ناشکري ونه کړو دا موږ ته ګورې د دین چې څوک څه درجه کې کار کوي که هغه په هر یو شعبه کې لګیا دی لکه یو سړی دی هغه سیاست کې خو د هغه نیت عزم او اراده داره چې زه د الله د رضا لپاره کوم خدمت خلق دی او سیاست دی بلکل ډوړه که هغه په هر نوم باندې دی زموږ محترم دی که عالم دی او که عابد دی او که هر زموږ دا علما یا بل یو شعبه کې دعوت تبلیغ ملګري دي هغوی دغه شعبه کې خدمت کوي دین کار کوي موږ زړه ته رانږدې کول غواړي دا علما کرام دي دوی د قرآن او د حدیث بیان کوي دا تاسو ته ښایي نو موږ له د دوی قدر او احترام پکار دی چې هر وخت موږ هغوی له عزت ورکړو دا کار والا خلک د کار والا خلکو حسن ځای وي یو باچا وویل چې فلاني کلي باندې حمله وکړي او ورانې کوي خو داسې کار وکړئ چې اولا چې دی په هغې کې کوم ځای کې جومات و نو جومات اول وران کړئ که خلکو ته ویل دې کې څه حکمت دی چې که دا جومات پاتې شو دا جومات پاتې شو نو په دې جومات پسې بېرته به کورونه جوړېږي او د کلی ابادېږي نو دا مکمل ختمول غواړي نو ګوره د جومات ابادي د کلي ابادي ده او د جومات وران ساتل دا د کلي وران ساتل دي نو ورونه موږ او تاسو به دا جومات آباد ساتو دا د الله کور دی نو الله به زموږ کورونه آباد کړي او که موږ چېرته دا جومات خیال نه ساته آبادي مو له موږ آبادي وویل آبادي دې ته نه وایي حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي اخره زمانه چې راغله داسې وخت به چې جوماتونه به خلک جوړوي او مساجد معامره ښه تعمیر به یې شوي اعلی انتظامات به پکې کې شوي خو وهي خراب من العباد دا به د عبادت نه به خالي د عبادت نه به خالي داسې نه چې موږ عقد کې رانشو چې صرف جومات جوړو او نور لکه وروستو مخکې څه مقصد پکې دی انشاءالله علما راځي زموږ د علاقې مشر عالم محترم ورور مولانا شریف الله صاحب هغوی به راغلی تاسو ته به ښې خبرې کړي موږ او تاسو ته انشاءالله او ځان به عمل ته جوړو صحیح دی انشاءالله جزاکم الله خیر